نو خبرې دي د لیونتوب داسې حالت او دا ظلم او بربریت او وحشت او دا مس منیجمنت بیډ ګورننس دا چې وګورو نو مونږ وایو چې په ځان ورو لګو که په دې خلقو ورو لګو. دا بل فرهاد شاه صاحب دې کې به څه وایو؟ صدر صاحب بیګا چې تا کومه خبره پریس کلب کې وکړه او په ریکارډ هم راله هغه د عوام ته وکړه. بالکل که زمونږ د مشرانو زما د سیاستدانانو د دې ادارو نه لاس ونښکو د دې ادارو د چې کوم انتظامات دي که دا نه کوي او ډیپټي کمیشنر د خپل اختیارات استعمال کوي او د چا غلامي دې نه کوي ګنې زه نو ښار ته ویم او دا بالکل دا تاسو ته مخامخ دی او چیلنج در کوم که تاسو د کلاس 4 دنده د دې سیاسي مداخلت نه د دې په دې ادارو کې د مداخلت نه او د کاروبار د نوکرو د دې کاروبار نه لاس وای نشتو نو ټول نوښار دی دا الواله. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زه یم فرهاد شاه. ګرانو کتونکو مونږه نوښار ضلع کې ولاړ یو داسې ځای کې ولاړ یو کوم ځای چې قومونه جوړېږي د کوړوی کلی دی او دې کوړوی کلي کې ماشومانو دپاره دا سکول جوړ شوی دی ګورنمنټ پرایمري سکول دی بورډ پې لګېدلی دی تنخواګانې وصولیږي فرنیچر پکې پروت دی پکي پکې پراته دي هر څه شته او دې سره خوا کې بیا یو ټویل هم دی خو د بیډ ګورننس مس منیجمنت دې ته ویلی شو د غفلت انتها ده او دا د کوړوی کلي پورې او د ټولې علاقې پورې دا نه صرف خندا ده بلکې دا ورته بربند کنزل دي او د ماشومانو نه د هغوی د تعلیم هغه په زور راښکل دي او دا د دې ثبوت دی دا سکول چې ټولې دعوې ټولې پروپیګنډې که څوک وایي چې زه تاسو له ترقي در کوم او ترقي نشته راځئ تاسو ته فرهاد شاه صاحب دا سکول به ورته وښیو. بالکل دا ورته ښیو او دا تاسو ګورئ راځئ چې ډېرونه روپۍ په دې باندې 4-5 کاله مخکې لګېدلي دي تاسو که وګورئ مکمل دی ویل اکویپډ فرنشډ تر دې پورې چې هغه کورسۍ الماری پکې فټنګ هر څه ورته راغلي دي خو د بې انصافۍ د هغې انتها ده دلته چې کوم واده د خلکو سره شوې ده او په کومه واده باندې د مشرانو د ځمکه ورکړې ده نو هغوی سره ظلم شوی دی د میرټ جنازه وتې ده او د دی پټکي غورځېدلي دي شملې غورځېدلي دي او دی پورې خندا شوې ده چې د دی سره بیا کومه واده چې د ځمکه دی ورکړې ده نو په دې واده چې دی کې به د دی سټاف برتي کېږي او د دې کلي نه به برتي کېږي خو د هغې نه علاوه دلته برتي د بار نه وشوه پکې تنخواګانې وصولیږي دې ټایم کې دا سکول رننګ دی بالکل رننګ دی دې ټایم کې دا رننګ دی جی او دا تاسو پکې وګورئ نو څه به فرهاد شاه صاحب زمونږ د ورور دا انتظار کوي چې دلته به زما نوکري کېږي نو دا دارې په دغه تمه نه اوسېږي دلته د ان آر کوډ باقاعده میلاو شوی سیټونه سینشن هم پې شوی دی باقاعده استادان برتي شوي دي او دا مونږ چې اکثر خبره کوو نو دغه استادان په نور سکولونو کې چې کوم دي هلته کې خپله ډیوټي کوي خو دلته دې ته نه راځي دې کلي نه به زما په خیال چې ډېر افسرانو دي ډېر دغه به وتیم د دغې پرایمري سکول نه تلي دا سکول یې ورته په کلي ته راوړی دی خو کولاوېدو څه دغه نشته ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر شاهجهان صاحب چې کوم دی د سیاسي اثر رسوخ باندې د هغو په اوږو باندې هلته کې ناست دی د کلاس 4 نوکري د اسسټنټ لیب نوکري هغه هم په جعلي طریقه کوي خو د اوریجنل کار چې کوم د عوامي کار دی نو هغه دغسې دی موږ چې وایو چې ټول کار جعلي روان دی جعلي روان دی نو د هغې دا ثبوت دی چې واضح ثبوت اتي غاښونه دي د بالکل جی هغه مو نه کتل خوراک والا مو نه کتل هغه بار چې دی ادا دي خوراک والا مو نه کتل انتهایی بې انصافي ده لکه دا خو دې ټایم کې د دې خلکو ضرورت دی دلته موږ چې معلومات وکړو د دې د ماشومان ځي ډېر لرې د ګوره د ماشومانو په ځای په دې کې چیلۍ ولاړې دي د ماشومانو په ځای پکې مچۍ پکې دي هغه پکې ساتلی کېږي دا ګوره د خر ریډې پکې دي دا مالون دپاره پکې دا شي چې دا پکې کېدی شي نو بهتر مستقبل هم دلته جوړېدی شي مونږ دا مطالبه کوو چې دلته کم د کلي سره واده شوي او کم د نوجوانانو سره د خلقو سره واده شوي د هغوی ته زر تر زره د خپل هغه پوسټونه ورکړي چې کم د دی سره واده شوي ده او که دا نه کېږي نو مونږ دا نشو ویلی چې دلته ترقي شوې ده او دلته د خلکو سره انصاف شوی دی راځي تاسو ته یو دا بوس دی دا پکې د پولټري فارم سامان دی دوی به پکې ضرور به هغه به مجبورۍ نه وي جي دا د چرګانو د ساتلو سامان په سکول کې دا پروت دی نو ډېره بېانصافي ده او دا هغه پیسې دي 9000 ارب روپۍ نوښار ته جاري شوي دي خو په هغې خو دا کارونه شوي دي ډېر پاتې دي د دې نه پس که څوک وایي چې زما نوښار ترقي کړې ده
نو ما سره د پشوبره چوک کې کینی سلایډ به ولګو چې څومره ځای نه ما وکتل او څومره مونږ خبره کوو نو بیا به هلته مونږ وښیو ټول نوښار ته به یې وښیو او د سیاستدانانو ته زه وایم خدای دپاره په دې خلقو باندې رحم وکړئ چې څومره سیاستدانان دي زه دا وایم جي دلته اپوزیشن دلته حکومت اسم نشته ټول فراډ دی بالکل کوي اپوزیشن یاره حکومت وی به کنه چې اپوزیشن ولاړ بیا به دا داسې نو دا بنو تاسو څه وایئ چې دا اپوزیشن ګورئ دا پکې دي او دا یو پکې تاسو ګورئ شو بس دی دا ناکاره شو دا ګورئ دوړي وال اوریجنل خپکی پاک پین چې کوم دی دا پکې دي دا تباہ کروڑونو روپو سامان فرنیچر دا میزونه دي ډېر زیات سکولونه دي چې هغه د دې نه محروم دي نوې کرسۍ دا نوې کرسۍ پرتې دي او صدر صاحب بله خبره په سکولونو کې فرنیچر نشته ماشومان پټاټونو سکول دلته شته دی نصیب خو دام ښه دی چې دا شته دی خو څوک پکې نه ناستر بغیر د دوړي کوړوای چا شته پکې ماشومان نشته چاته سکول شته هغې کې 100 کسان استادان د 100 ماشومانو دپاره صدر صاحب بیا یو بله خبره ضلع انتظامیه ډیپټي کمشنر صاحب لږ رابیدار شه لږ د خپل دفتر نه بهر راوځه د بار کلي وګوره دا ځایونه وګوره دا ډیپټي کمشنر ډېر افسوس دی ته د حکومت ریپرزنټیټیو وي دا ستا هغه ریپرزنټیټیو ستا انتظامیه ده چې دلته کې دا اسکولونه بند پراته دي تا ډول دا وی نه چې دلته څه دي او څه نه دي تا ته اربونه روپۍ چې کم دي تا ته راځي او هغه ته په خپل په دغه لګې په داسې یو نور غیر قانوني کارونو باندې ته لګې چې هغه خپل تا ته فایده ذاتي فایده مونږ راغلي وو مونږ وی چې دا نوښار ته مو ښیو او د خپلو مشرانو ته مو ښیو د کوړوای دا سکول دا نه صرف د کوړوای د مشرانو په مخ سپېړه ده په مخ خټې ورته پل دي په سترګو کې شګې اچول دي او د دې کوړوای مشرانو پورې ځوانانو پورې او بچو پورې هلکانو پورې چې کوم سکولونو کې دي هغوی پورې خندا ده د هغوی تحقیر دی او هغه په احساس محرومۍ کې مبتلا کول هغه ذهني مریضان جوړول او دا خلق د دوی مور پلار هغه په مشکلاتو کې اچول نه صرف دا ده بلکې زه به ووایم دا محکمه تعلیم پورې م خندا ده او محکمه تعلیم دا ستاسو محکمه تعلیم ده زه مونږ چې همیشه دا خبره کوو چې زه به نه لیونی کېږم نو خبرې دي د لیونتوب داسې حالت او دا ظلم او بربریت او وحشت او دا مس منیجمنت بیډ ګورننس دا چې وګورو نو مونږ وایو چې په ځان ورو لګو که په دې خلق ورو لګو دا بل کلاس روم تاسو صدر صاحب دا مو ګورئ دا راځئ دلته بل کلاس دا ګورئ ښه دلته پکې دننه دا ګورئ بیا پکې رالو د ماشومانو په ځای پکې صدر صاحب د غنو پاندونه پراته دا ظلم نه دی الفاظ را سره نشته پکې لګېدلې دی پکې شته بجلی شته باتروم شته ها باتروم صدر صاحب دا تاسو راشئ د دې سکول نه مونږ ته دا معلومیږي جی بدقسمتي ده ټایلونه پکې لګېدلي ټایلونه پکې لګېدلي دي دا تاسو وګورئ دا ظلم نه دی دا څه دي یار دا ګرانه نوښاره ما سره خو د دې دپاره نور الفاظ نشته بیا خبر شوی مو سیاسي خلک پرونه بل ورځ راغلي دي او دوی ته دا تبه تسلي ورکړې ده چې صبر وکړئ چاته وایي مه تاسو لا برتي کوو دا په دغه تمه دی کې شپږ کاله تیر شو خو سا خټک پرویز خټک دلته برتیا نه هغې خپلې د خپل اتي غاښونه دي او د وښونډي دا نه راغورځېږي هغه خپله یو مافیا ده زه به ووایم دې ټایم کې په نوښار باندې پوره که هغه انتظامي ده که سیاسي لحاظ سره ده او هغه یو مافیا مسلط ده د هغې د وجې نه زمونږ د سکولونو دا نظام دی که څوک وایي دا ترقي ده زه دې ته ترقي نشم ویلی زه به وایم چې دا فراډ دی دوکه ده خیانت دی ظلم دی او د نوښار خلقو سره هغوی سره ټوکې او مسخرې او د هغوی سپکاوی دی ترقي راځي تعلیم سره او تعلیمي نظام دغه دی چې موږ ته د هغوی شملې غورځول دي ترقي جي هغې ته وایي چې ستا سکول ابادي ستا اسپتال آبادي ستا میدان پارک هغه آبادي ستا روډ هغه روډي او ستا ټویل هغه ټویل هغه چالو وي ستا ځمکه زراعت هغلته پټي ستا هغې کې فصلونه کیږي ستا کارخانې آبادي وي نو ای نوښاره زه څه ویم کارخانې دې تباه و بربادې سکولونه دې دا د مال مویشي منډۍ جوړې دي هغې کې بې انصافي ده سټاف چې چاته ضرورت دی سټاف برتی دی صدر صاحب سټاف چې چاته ضرورت دی هلته نشته او چې چاته ضرورت نشته نو هلته سلسل کسان
نو دا نوخار سره ټوکې دي او دا د ټول نظام سره پورې خندا ده. زه به ووایم چې انتظامیه دی نور خپل ځان سیده کی او د دې د نوټس والي او د چا غلامي دی نه کوي، هغوی د انتظام ټیک کی. ګنې نوخار دې ټایم کې چې موږ چتم ځو نو د نوخار خلقو کې دا یو نه دی جی. فرهاد شاه صاحب مونږ خبره کوو، مونږ پرونه مې ویښو نوخار خلقو کې ببروالی او ویښېدل بالکل شوي دي، که هغه پبوته ده، که هغه اکبرپوره ده، که هغه مانکي دی، که هغه زیارت دی، که هغه نظامپور دی، که کوړی دی، که جهانګیری دی، هر طرف ته یو بیداری هغه ګورو او خلق چې کوم نوجوان دی ځوان هلک هغه به یې درنه انتقام الي، نو که هغې انتقام نه بچ کېږئ نو دا ادارې ټیک کوي. مونږ هغه کوړوی کلي کې دا تاسو ته ښکاري ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول کوړوي د جینکو سکول دی او دا دومره لوی بیلډینګ دلته په کرایه نیولی شوی دی. نو هغلته کې سکول بیلډینګ شته، پکې مال دی، چیلی دي، ګډې دي او مچۍ دي، بوس دي، او دلته کې جی بل ځای کې په کرایه کور دومره غټ نیولی شوی دی که نه. نو دا زمونږ د ترقۍ عکاسي کوي او دا زما د محکمه تعلیم ته به زه څه ووایم لکه دا د هغوی د انتظاماتو عکاسي کوي. فرهاد شاه صاحب څه به وایي؟ بس دی کې د وینا ضرورت خو ما ته نه ښکاري چې په دې کې به هم دا وګوري، دا خو ښکاري مخامخ چې کم از کم د دې چې کم هم کرۍ ورکوي نو لک روپۍ د دې کرۍ به تیزي. نو په دې باندې یا باد پکار ده چې هغه کوړوي چې کوم کوړونه پې لګېدلي هغه سکول آباد شي او هغه عوامو ته به هم پیدا وي، هغه جوړ شوی هم د دې سیسټم دپاره دی، هغې کې کولاو میدان شته. دا خو بند دی، دا د پالیسۍ د رولز خلاف هم دي دا چې دې کې دننه میدان نشته، به دا خو یو عام کور دی. نو په دې کې دا د تعلیمي زده کېدو معیار مطلب هغه صحیح ځای نه دی، د قواعد او ضوابطو هغه چخني کړي دي. دا جی سرکاري سکول دی، پرایویټ سکول دی او دلته د ناستو خو پرایویټ نه دی که نه، خو ځای پرایویټ دی جی. دلته د مثانو د ناستو ځای هم نشته، د ناستې چې مطلب دا د کینی پکې ماشومان ټوله ورځ دلته په دې لارو کې ګرځي او هغه سرکاري سکول دی هغه پرماننټ بند کړی دی. نو دا د کلي پورې خندا نه ده، دا کلي پورې مکمل خندا ده جی. هر دغه راځي سیاستدان راځي چې ما دلته کار کړی دی. نو دلته دا کار دی چې دا تاسو مخامخ وینئ، صرف ټوپۍ په سر ږدي چې بس دا موږ سره صرف ټوپۍ په سر او موږ هم هغې ته خوشحالېږي چې ټوپۍ راته په سر کېښوده. بالکل جی بالکل، دا غلامان دي، دا ټول مکمل غلامان روان دي جی. ګرانو کتونکو دا دغه شی دی، دې باندې خو مونږ نور مزید څه خبره نشو کولی، خو ډپټي کمشنر ته هم ښکاري او ایډیو تعلیم ته هم ښکاري. صدر صاحب دا بورډ په خپله دا چغې وایي، به زمونږ خبرې اجت نه دا بیلډینګ او بورډ چغې وایي چې د ما محکمه تعلیم ته کنزل کیږي، د محکمه تعلیم استادانو ته هم کنزل دي او د هغې نظام ته هم کنزل دي دا سکول دلته. او د کوړوی کې چې کوم مونږ اوورال نظام تعلیم وکتو نو دلته تعلیمي ترقي بالکل صفر ده. د هغې وجه دا ده چې 100 کیلومیټره د دې ځای نه ماشومان ځي اچلې سکول ته پیدل سي، باراني ګرمي وي تکلیفي، دا ماشومان هلته ځي او دلته چې کم کروڑونه روپۍ د تعلیم باندې لګولې شوي دي نو هغه مونږ چې وایو مټي بر اشرافیه چې یو څو کسانو خوشحالولو دپاره هغه پیسې لګېدلې دي، اجتماعي کار باندې نه دي لګېدلې، انفرادي کار باندې. 9000 ارب روپۍ چې دي دغه دي